رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. زما قابل قدر مکرم و معزز و مسلمانانو ورونو او خصوصا شیخ صاحب مبارک زما استاد مبحث د واتساپ په ذریعه باندې څه مسله جوړه شو. زما استاد خبرې اوسه پورې ټولې په مینه شوي، باقیم دی الله وکړي چې په مینه محبت سره وشي. ټیم ډېر زیات مختصر تاسو مقرر کړی، یو نیمه ګنټه دی، نو دې کې بیا څه نه کېږي، نو حشو او زواید ټول متروک کومه. شیخ صاحب یو څو خبرې وکړې، خو د ټولو نه اولنۍ خبره زه دا کوم چې دوی دعوه وکړه چې الایمان یزید و ینقص. نو عمومي دا دی، دا رشیدیه ما سره راسره دی. اصول مناظره دا چې لاول انسان یې خپله مدعا وړاندې کړي، په هغه کې څه مختصر خبرو کې نور مبادیات ما تاسو سره څه ناسه کړي دي او ورصاف باندې شوي دي، خو مه یې که په منځ منځ کې څه خبره راشي څو پورې چې دعوه مناقشه شوي نه نو هغه پورې دلیل ویل دا کار عبث دی. خو بیا هم پروا نه ساتي. تاسو ادله چې ذکر کړه دا د اصولو خلاف دي، ځکه اولا سړی مدعا ذکر کړي، په هغې کې کم از کم زما د حق جوړېږي رشیدیه کې دا مسله ذکر ده چې اجزاء المبحث چې کوم دی دعوه چې ورته ویلی شي، په هغې کې خلک تپوس وکړي چې آیا دا موضوع ده، دا محمول ده، نسبت دی، نو دې کې نسبت حملي دی یا شرطي دی، اتصالي دی، انفصالي دی، ایجابي دی، سلبي دی، ځان له خبرې دي. هغه زه نه کوم شیخ صاحب، د دې ماته جواب بیا مه کوئ، دا ځینې خبرې زما استاد ورورولۍ دي، خیر دی. خو کم از کم زه د یو څو خبرو حق لرم په دې مدعا کې. یوه خبره زه دا ویم چې تاسو دا کومه مدعا وکړله دا مدعا عاري او خالي ده د حکم شرعي نه، او دې رشیدي لیکلي دي هر هغه مدعا چې دې کې حکم شرعي نه وي دا مدعای شرعي نه ده، قضیة مشتملة على الحکم، حکم منطقي او حکم شرعي. نو ستاسو په دې کې یو خبر دا کوم چې ستاسو مدعا عاري ده د حکم نه. دویم نمبر خبره دا ده چې ستاسو په مدعا کې یزیدو و ینقصو مضارع ده، نو په دې کې د حکم منطقي چې آهې نه یا یس او نټو ته موږ تاسو وایو، یا دی او نه دی، دا او نه ده، نو په دې کې د حکم منطقي او د حکم شرعي د دواړو که تاسو ماته ووایي چې دا یو خو پرېښی دا دویم په کوم ځای کې دی، زیاتیږي کمیږي، اردو کې ورته هې نه راځي او یا پښتو کې دی او نه دی. دریم نمبر خبره دا ده چې تاسو دا کومه مدعا وکړله، نو یو دا دی چې تاسو د دې ایمان مفهوم تاسو واضح کړئ چې ایمان تاسو د څه نه عبارت، ځکه چې څو پورې موضوع محمول مناقشه شوي نه نو ادله کار دا سټ نه دی راغلی، امر مقبوحه راغلی دی. ایمان څه ته وایي د دې مختصر تاسو ماته خیر د جواب وکړئ. دویمه دا ده چې په دې کې زیادت دی او بل نقصان دی، نو اوس دا نقص او نقصان د دې داسې مختصر وضاحت که ونه شم خفه کېږم نه خیر دی. د دې نه علاوه شیخ صاحب ادله شروع کړل، په ادلو کې اولنۍ آیات ته د صورت انفال وي زادتهم ایمانا. نو جی زما رای دا ده چې ستاسو ترجمه هم خطا وکړه، ترجمه هم دا ایمان هم فاعل واقع کړو، دا خو ګور تاسو فاعل مرفوع راځي، دلته منصوب راغلی دی. زادتهم ایمانا ضربه زید زید وال وکړه، زید فاعل دی، نو تاسو ترجمه دا کوئ دا ایمان فاعل واقع کوئ. دلته کې د زادتهم وګوره ټول تفاسیر وخت کم دی، زه یو تفسیر نه ښیم، دا د ما دنیا کتابونه راوړي، خو زه به ته ښیم چې د زادتهم فاعل ایمانا نه دی، او تاسو په ترجمه کې د زادت دپاره په معنا کې او ترجمه کې ایمان فاعل واقع وکړو، دا هم ولې داسې وکړل. دویم نمبر دا دی چې د دې نه اجوبه علماو ډېر کړي، خو یو جواب زادتهم ایمانا، ایمان زیاتیږي. اوس دا زیادت د ایمان چې راځي، آیا دا ایمان دا د مقولې د کم نه دی او که د کیف نه دی؟ د منطق اوسه چې وابستګي دی چې سړي او کم از کم د فلسفي څه کتابونه یې ویلي، ایمان دا د مقولې د کم نه دی، دا د مقولې د کیف نه راغلی دی. او تاسو وایي چې عوام داسې وایي، عوام خو ډېر غلطیانې وایي. ستاسو د شیخ امین الله صاحب لیکلي دي په دې امین الفتاوا کې هم یې مسله راوړلې ده، وایي عوام ډېرې کفري خبرې کوي. همدا بعضې خبرې خو داسې راځي چې عوام به ګډې وړې، عوام پورې خو به موږ نه ځو. عوام وایي الله وایي چې ته حرکت کوه زه به برکت کوم، الله کوم ځای کې ویلي؟ عوام خو څه دلیل نه دی، عوام خو الله دې پرې رحم وکړي. خبره دا ده پاتې شوله دا خبره چې په دې ځای کې دا د مقولې د کیف نه دی، ایمان قوي کېږي او ضعیف کېږي، ایمان کمیږي او زیاتیږي نه. او د تاسو چې ایمان کمیږي او زیاتیږي
نو دا په اعتبار د مومن به سره خو دا په هغه وخت کې چې کله انقطاع الوحی نه وی شوی په هین د وحی کې به کېده یو آیات برالی هغه نه باندې به ایمانو بیا هغه آیات نه وروسته بل آیات برالی په هغه باندې به ایمانو نو په اعتبار د مومن به سره به دا کار کېدلو یا په اعتبار د انشراح صدر سره په دې کتابونه پیش کوم یا په اعتبار د انشراح صدر سره به دا کار کېدو نو ایمان قوي کېږي او ضعیف کېږي ترم دا خبرو وکړه چې تاسو مبادیات او دا باید وساعت شوی تاسو د دعوت شیخ صاحب سره ما په واتس اپ باندې خبرې شته دوی ماته وایي د مبادیاتو مجلس به کېدو وضاحت د دعوی به وشي ما ورته نه شیخ صاحب وخت به په دې باندې نه لګو صوتي کلیپ شته هغه به موږ لګو مالک تاسو کوم زما په دعوی باندې تنقیحات هغه وایي کوي صوتي کلیپونه شته یو څو دانې هغه جوابات مې وکړ راته ویل هسپتال ته ځم یا مطالعه راته ویل چې هغه کوم بس تاسو زما خبرې جواب وکړو او خدای شي دلیل ته ذکر اړم تاسو ته ما په صوتي کلیپ کې شیخ صاحب ویلو چې زه به ډایرکټ دلیل ته ځم تنقیحات هغه مخکې نه به وکړو هغه من کړي نو هغه تاسو دغه نه دی تاسو دا خبره وکړئ چې د ایمان تعریف راته وکړئ اول نو شیخ صاحب اول خبره دا ده چې تاسو د تعریف د ایمان نه معلوم نو تاسو ما سره دا بحث ولې کېښوده تاسو چې وایئ چې زیاتېږي او کمیږي او تاسو وایئ چې نه کمیږي او زیاتېږي تاسو ما سره په څه باندې بحث کېښوده اول خو به ما نه دا پوښتنه کړې چې ته دا ایمان څه ته وایې هغه ایمان تعریف به راته وکړي که زما ستا په ایمان کې اختلاف وي اول به د هغه نه شروع کړی چې لکه نه تاسو زما اختلاف په ایمان کې لکه تعریفات ته به لاړ شو نو ستاسو دا اعتراض مفتي صاحب دا کمزوری دی تاسو وایئ چې دغه ترجمه هم غلطه وکړه مفتي صاحب ما غلطه نه کړې امام ابن کثیر رحمه الله مې یو پیش کړ دوه حوالې مې د امام ابن کثیر رحمه الله پیش کړي هغه دې باره کې ویلي چې وزادتهم ایمانا ما ته ترجمه کړې او دا کم مفسر چې غواړي مفتي صاحب که امام طبري ابن جریر کم یو چې غواړي هغه دا ترجمه کړې غلط نه ده مفتي صاحب بل دا مفتي صاحب دا خبره وکړله چې عوام چې هغه دا کې کفري خبرې کوي امام مفتي صاحب ما د هغو دا خبره د تایید دپاره پیش کړه چې ګوره عوام هم په دې خبره باندې پوهېږي چې لکه دا ایمان مې چې دا محسوساتو شی د ایمان چې لکه دا ایمان مې ولا نن کم دی او زیات دی تاسو ویلي چې په ایمان کې کیفیت کې دي کیفیت کې کمی او زیاتې نه راځي ګوره ایمان مجموعه ده د اعمالو ده د اقرار ده د تصدیق بالقلب د دې ده نو دا ټول مجموعه ده کله په اعمالو کې کله په اقرار کې کله په تصدیق کې لکه ابراهیم علیه السلام چې الله سبحانه وتعالی ته ویلي چې مړي څنګه ژوندی کوي ته ایمان نه راوړي او ایمان راوړم ولكن څه غواړم چې زما زړه ته انشراح هغه ایمان مې قوي شي تقویه مې لا وشي دا ترتیب دی مفتي صاحب ګوره ایمان مجموعه دی چې د اعمالو د اقرار د تصدیق د ټولو مجموعه ده تاسو چې کوم تعریف وکړو مفتي صاحب ګوره تاسو سره موږ وضاحت کړی دی هغه دا چې تاسو به دلیل هغه پیش کوئ چې ستاسو په نظم مسلم ګوره تاسو همیشه دا خبره کوئ چې د مقلد په نظم باندې ادله اربعه دي قرآن د حدیث د اجماع دی او قیاس شرعي دا دی نو تاسو به ماته د منطق دلیل نه پیش کوئ چې فلاني منطقي ده دې تا تعریف کړی دی او اصل که زه لاړ شم مفتي صاحب خبره به دی چې تاسو ماته د امام صاحب نه پیش کوئ تاسو ته به اخره پورې زه دا دعوه لرم ګوره ما خو لا پیش کېدی چې ته وایې چې تا د فقه الاکبر ولې پیش کړی زه جواب به کوم خو تاسو ته به زه وایم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه به ما ته سند سره پیش کړې سند سره چې الایمان لا یزید ولا ینقص دا خو هغه پسې یو افترا ده چې خلکو تړلې ده مفتي صاحب دا ستاسو دې جواب شو چې لکه ایمان زیاتېږي او کمیږي رشته ادله قرآن او حدیث تاسو ویل په دې باندې به ما ته دلیل پیش کوو چې زه سید زیادت خو دې پیش کړه په کم باندې به دلیل پیش کوي دا کمیږي څنګه دا په چشکې راغلی هغه به هم زه دلیل پیش کوم را روان دي ادله مفتي صاحب زه بل دلیل ته ځم زما بل دلیل الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي دام سوره توبه ده سوره احزاب دغه فتحه الله سبحانه وتعالى فرمي هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم چې ایمان زیات کی مفتی صاحب ګوره برځي کې آیت راځي ليزدادوا ایمانا ایمان زیات کی ګوره که تاسو دا وایئ چې دلته هغه اقرار مراد دی یا دلته د زړه عمل مراد دی ګوره موږ دا ویلي کنه ایمان مجموعه ده د اقرار باللسان تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح دا ټول شی مجموعه ده نو کله په هغه باندې به اطلاق کېږي راس چې دی هغه زړه دی را او دا نور جوارح چې د هغه سره تابع دي بل آیت دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې لیستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ایمانا ويزداد الذين مفتي صاحب بار دا راځي چې ويزداد ایمان زیاتېږي الله سبحانه وتعالی په دې باندې بار دا قول کړي ګوره مفتي صاحب الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي مختلف آیتونه په دې کې چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو ته وایي چې تاسو ایمان نه اورئ بار د ایمان نه وړي نو ایمان نه وړي ایمان خو صحابه وروړي دي نو څنګه دوباره راوړي یا ایها الذین آمنوا ایمان خو راوړي دي یا ایها الذین آمنوا
څه راوړی ایمان یې خو راوړی دی که تاسو مراد شي چې لکه صرف دا ایمان مراد صرف تصدیق کول دي نو ایمان یې خو راوړی دی چېرته ورته الله وایي هغه نیک اعمال وکړه چې ایمان دې سیوا شي یا ایها الذین آمنوا ایمان راوړی زیات کړئ د عملونه ګوره ځکه تا ته مفتي صاحب چې مې ورته مخې ته ایښي یا روټۍ مې مخې ته ایښي مفتي صاحب اوس مثال ما مفتي صاحب ته روټۍ ایښي زه مفتي صاحب ته یم چې مفتي صاحب روټۍ خوره مفتي صاحب خو لګیا دی روټۍ خوري معنا څه ده روټۍ ډېره کا ډېره وخوره سلاد مې ورته راوړی چرګ مې ورته راوړی زیات یې کا نو یا والذین آمنوا ایمان زیات کړئ عملونه زیات کړئ چې ایمان هم سوا شي مفتي صاحب دې نه استدلال دی مفتي صاحب اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم شیخ صاحب نه ما چې کوم تپوسونه وکړله چې دا ودې معرضه د حکم نه هغه خبرې خو پرې خو څه په هغو کې زه بالکل سره نور مبحث نه کوم خیر عوام به موري علما طلبا به موري ستاسو په دعوه کې حکم شرعي نشته دی نو د هوا تام نه ده دویمه خبره دا ده چې دی ما ته وایي چې تا ته د ایمان تعریف معلوم نه دی نو ته بیا راتللی ولې نو جی اصل کې تاسو مدعیان یو د موضوع د محمولو په مدعا کې چې کم اجزا دي د دې وضاحت دا لازم دی په مدعي باندې اصولو د مناظرې دا لیکلي خیر که تاسو نه کوئ بس تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم دې ته ایمان وي خیر ته به یاد هم دی جی دویمه دی وی ته چې دا ترجمه ته دا ترجمه لفظ هم دی ترجمه هم نه دی او یو لفظ بل هم دی بحث او بحث هم نه دی او بحث هم دا اصل کې د رشیدي لیکلي دي په دې ناکت پې لیکلي دي او ما یو کتاب ځان سره راوړلی دی کشاف اصطلاحات الفنون هم لیکلي دا بحث دی په با باندې فتحه ده یعنی البحث بفتح البا دا خو خیر سي ظاهري مناقشه وه دی وی چې هغې ترجمه کړې ده نو دغه علماو سټ کړي دغه دا ترجمه جي نه ده کړې که تاسو وایي ماته بل ټرن کې ووایي بل تاسو هغه ما ستاسو ترجمه مو لیکله دی وی د سورت فتح آیات ذکر کو یزداد ایمانا په دې کې وی ایمان زیات کړي تاسو دا کلیپ واپسې کې واورئ نو ترجمه ده الته په ترجمه کې مفعول واقع کې او بیا چې کله مدعا کوي نو ایمان زیات شو زه خو به دې فلسفه نه پوهېږم خو خیر شیخ عزت الله صاحب زه به تاسو دومره ووایم چې دا اصل کې تمیز واقع شوی تاسو د تراکیبو کتابونه وګورئ راب القرآن وګورئ دا تمیز واقع شوی دی د تمیز د فاعل نه واقع شوی دا ما شرجامي راوړې ده که تاسو یې ته ښیم شرجامي دا دې لیکلي دي چې کله تمیز د فاعل نه واقع شي دا فاعلي خو فاعل مجازي نو ایمان مجازن زیاتیږي خو ایمان حقیقتا نه زیاتیږي ښه دا خبره شوله بل دی دا ترجمه چې وکړل نو په ترجمه کې مفعول واقع کو او مدعا کې سره مدعا چې ایمان زیاتیږي او بیا په ترجمه کې دی بیا مفعول چې واقع کو نو مقصد دی خراب کو نو بیا د مدعا نه ثابتې که ترجمه دغه اخلي مقصود دی نه سټ کیږي او کنه په عکس باندې کې کار به دی وشي خو هغه ته برابرولې بیا راته نشي بل دی د فقه الاکبر حواله پیش کړه وی مولا علی قاری رحم الله فرمایل دا د ما راوړي ان شاء الله یو دین وروسته نشست یو طرز باندې وزه تاسو ته چې امام ابو حنیفه رحم الله په فقه الاکبر کې تشریح کړي چې لا یزيد ولا ينقص او دا د فقه الاکبر جميع څومره شرح دي امام درته خیم او اصل به هم درته خیم په کتاب الوصیت کې به هم د امام ابو حنیفه رحم الله خیم او د سلف صالحین نه دا کتابونه چې کوم ما یخودي دي دا اله السنن دی وی دا تابعون د امام ابو حنیفه رحم الله دغه نبراس د علامه عبدالعزیز پرواری رحم الله یو د برخوردار حاشیه او د جدید چې کوم نبراس شای شوی دی بشرا والا دیم ذکر کړي چې دا د سلف صالحین نه او بیا په دغه کتابونو کې شیخ امین الله صاحب لیکلي دي په امین الفتاوا کې د موجود راغلی ټیم کم د غزه د ځنې حواله ویم نو مانه به وخت ځای کیږي او کو تاسو وای نو دا به تاسو ته خیر وم خیم امین الله شیخ صاحب علی امام باندې پر الله جنتی سه زمون په ایمان دی یقین دی چې دا جنتی سره راغلی دی په دې کې باقاعده تشریح کړی دا تاسو کو ځان سره بیا ګورئ نو په دې کې دې ذکر کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله په 35 نمبر صفحه کې دا ویلي صفحه به ذکر کوم خیر دی تاسو ته ګورئ لیکن مونږ په هغه ښه ګمان لرو چې ان شاء الله جنت ته بتلې وي امام ابو حنیفه رحمه الله یادای زمون په 35 صفحه امین الفتاوا لیکلي سړی جنتی وختو باقی د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونو هغه شیخ ریاض لیکلي دي رد القوی علی تحقیق الجلی عبدالرحمن ابي سے په کتاب چې کوم رد لیکلی معتزاتی کې په دې کې ما په متعدد مواضع کې راایستلي په احسن الکلام کې شیخ عبدالسلام صاحب هم لیکلي چې امام ابو حنیفه رحمه الله فقه الاکبر دغه کتاب دی او بیا دغه ځکه لاندې شرح الحموی ده او ما الاشباح والنظائر دی د ټولو کتابونو دغه موضوع ځان نه شوله بیا دی وی چیرې سورت فتح آیات به ذکر کړل زادو ایمان نو بیا هم زما اعتراض چې دا بیا منسوب راغلی دی
نو ترجمه به د فاعل کې که د تمیز به کې نو لهذا دغه استدلالات ستاسو نه دي او بیا یو آیات ذکر کو چې الذین آمنوا آمنوا ایمان والا ایمان راوړي دا یو مشهور اعتراض دی کې تحصیل الحاصل بیا راځي چې نه زیاتېږي څه شو اصل کې اعتراض دا دی شیخ صاحب چې یا الذین آمنوا آمنوا ایمان والا ایمان راوړي نو چې سړی ایمان شته بیا څنګه ایمان راوړي دا خو تحصیل الحاصل دی ته وګوره تمام تفاسیر را لیکلي دي چې یا ایها الذین آمنوا آمنوا دیس کې مراد هم دغه تحصیل الحاصل جواب مفسرین کې چې دوام او ثبات مراد په ایمان باندې دوام او استقرار سال وکي په ایمان باندې مستقیم پاتې شي دوام په وکي دسه نه چې ایمان امراله بیا پرې دوي یا ایمان ضعیف ده نو قوي کوي او که تاسو ته معلومي یو مفسر نه ماته وکي چې هغه دې د لاندې لیکلي چې ایمان زیاتیږي دې سره او بل تاسو بدام ماته ثابتوي تاسو په مدعا کې دوه جزونه دي چې ایمان زیاتیږي هم او ایمان کمیږي هم نو داسې ادله به اوس تاسو ماته پیش کړئ چې د انقصو پکې راغلي دا کوم چې د یزیدو دي دا خو بالکل مدعا نه په غون قرآن کریم کې زما چیلنج دی یو ذکر ثابت کړي چې د ایمان د زیادت لپاره ایمان فاعل واقع شوی زاد ایمان هم راغلی دا په چې ته کوم څومره وي د اول نواله د ا نه تر د زده پورې د ا نه تر د 100 پورې مفتی صاحب ماته ویل چې تاسو په دعوه کې حکم نشته زموږ په دعوه کې حکم شته تاسو به طلب نه کړئ موږ وایو چې څوک دا عقیده لري بدعت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد څوک چې په دین کې داسې یو کار وکړي چې هغه معنی ثابت نه هغه بردي مردودي دا عقیده چې ایمان لا یزيد ولا ينقص قرآن او حدیث کې چرته نشته مفتی صاحب تاسو مزما دا مطالبه چې تاسو دا دعوه ده چې خبر واحد په عقیده کې کار نه کوي نو ته متواتر حدیث یا به قرآن پیش کوي چې ایمان لا یزيد ولا ينقص تاسو زما مطالبه تاسو خو چې نه زیاتې فلان زما دا دعوه ده که په دې باره کې تاسو موضوع خوشتره یو روایت پیش کو چې کې دا خبرې چې ایمان لا یزيد ولا ينقص تاسو به خبر واحد نه پیش کوئ هغه تاسو دلیل نه تاسو کتابو حواله ز پیش کولای شم بل تاسو ویلي چې الفاظ غلط وي ګوره مفتی صاحب تاسو بار بار وایي فاعل دا فاعل نه دی پی نه دا فاعل دی الفاظ خبره باندې کوي تاسو چې فلانه دی مناظره الفاظ څه کوم مفتی صاحب چې تاسو هغه الفاظ دې څه ویلي دا فاعل نه دی مفعول نه دی مفتی صاحب خو الفاظ هیڅ خبره نه ده زموږ ژبه نه ده عربیت موږ خل پښتو کې غلطي کوي نو دا غلا پرې دا څه خبره نه چې اعتراض وکړو چې هغه ځای ونیسي بل امام صاحب ویل چې دوی مونږ چې امام جنتی دی دا چا ویل چې موږ امام صاحب جنتی نه مانو امام صاحب ته موږ سپکې سپوري دا خو د خلکو افترا دي موږ په خیر القرون کې هغه نیک انسان دی صالح د دین خدمت کړي الله به خپل خدمت مطابق هغه ته اجر ورکړي قبل الله وایي زه دا ثابتولی شم چې امام صاحب کتاب دی که غواړي د دې کتاب نقل کوونکی ابو موتی بلخي دی که جرح غواړي په هغه باندې ته پیش کولی شم چې هغه څنګه انسان دی څه هغه حالاتو هغه دا دی ستاسو مولا دی شیخ پیژني رحم الله مولانا هغه بحث کړی د شیخ افضل سره په استوا مسله کې کله چې دې مسلې ته راغلی چې هغه دلیل ورکړی چې د امام ابو حنیفه نه نقل چې الله څوک په الله پارش مطلب عرش باندې نه مني کافر دی هغه دا خبره کړې چې دا کتاب د ابو موتی بلخي نه دی ابو موتی بلخي باندې جرح نقل کړی چې هغه ضعیف دی فلانه دی ورته دا بیان به تاسو دل په نت کې شته ګوره مولانا صاحب دا چې موږ تاسو ته وایو ستاسو د رد لپاره چې ګوره ستاسو په دې کتاب کې کدا تا منودل نه چې ایمان لا یزيد ولا ينقص دا مرته نه پیش کاو خو ته منه ستاسو لپاره پیش کو موږ دا دا ولرو چې د امام صاحب نه تاسو چرته نشي ثابتولای چې ایمان لا یزيد ولا ينقص دا وڅ شو ګوره چې د امام صاحب نه خو بالکل نشي ثابتولای قرآن او حدیث کې دا خبره چې ایمان لا یزيد ولا ينقص ستاسو دا خبره مفتی صاحب چې دا دارته پیش کا چې په ایمان نقصان خبره پکې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من را منکم منکر فليغير بيده چا چې منکر کار وي د پلاس دی منی کی فإن لم يستطع فبلسانه پزړه په خله باندې خاګنی شو فبقلبه وي فذلك اضعف الايمان دا ضعیفترین ایمان دی تاسو چې ضعیفترین نشي پیش کولای دا د ایمان ضعیفترین درجه د مفتی صاحب دا حدیث ځان سره یاد کې مفتی صاحب اول ځل به زوی موریدلی هغه چې شک شوی به چې راګه دا خورته واقعا پیش کړ بل حدیث د مفتی صاحب پیش کوم په دې مسله باندې چې ایمان زیاتیږي او کمیږي د امام بخاری صحیح بخاری دی په دې کې اول جلد کې لیکي زیادت الایمان و نقصانه ایمان زیادت او نقصان بیا حدیث راوړی دی د انس بن مالک فرمایي چې یخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير دې باره کې دا دی چې یو کس په زړه کې د اوري د دانې قدر خیر مي الله سبحانه وتعالی به هغه د دوزخ نه روباسي جنت ته بوځي مطلب دا د ایمان مراتب پکې ذکر شوي دي وفي قلبه وزنة ذرة من خیر ذره قدر خیر یا ایمان چې پکې می کنه یو حدیث کې دا دی هغه به الله د جنت نه د دوزخ نه روباسي استدلال په دې چې په ایمان کې مراتب دي د دې په ځای کې د ذره قدر دی بل کې د جبال قدر دی بل کې د دوه جبالو قدر دی د استدلال د مفتی صاحب چې لکه ایمان چې دا کمه زیادت قبلي دي
کمی زیادت راځي صحیح حدیث په دې باندې بنا دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ایمان دپاره چې دي څه د پاسه اویا شعبې دي، څه د پاسه اویا شعبې دي. ادنا پکې څه د اماطة الاذان الطرق ده، د لارې نه مثال تیږي یا ضرري شی لرې کول. نو دې دا معلومیږي چې د ایمان په مختلفو شعبو کې به ځان استعمالوي، مختلفې مراتب دي. ځکه هغه حالات یې نشي رسېدلی، ټاپ ته یې نشي رسېدلی. زه کم ته خو رسېږه چې ایمان دې خو لږ ګزاره حاله حالت ته شي، او کم دی چې د لارې نه هغه ضرري شي نه هغه لرې کول. مفتي صاحب دا بل حدیث شو زما په مدعا باندې چې د الله په فضل و کرم سره بسم الله الرحمن الرحیم. اولنۍ خبره زما د ډیرو سوالاتو جوابات خو نه راځي، خو بهرحال زه الله دې وکړي چې په دې روان ټرن کې ماله جواب راکړي، کو یادې کوم وخت رانه ضایع کېږي. دویمه خبره دې وایي چې څوک د ایمان د یزید وینقصو قایله نه نو د دې حکم دا د بدعتي دی. بدعت امر قطعي دی، امر قطعي به ثابتېږي په دلیل قطعي باندې. نو زه وایم چې دا حکم چا لګولی یو کتاب حواله به غواړم ابه ماته راکوئ، او دا امر قطعي دی، امر قطعي به دلیل قطعي غواړي. دویم دی وایي چې تاسو وایي چې په عقیده کې خبرې واحد نه چلیږي. مولوي صاحب علامه عبدالعزیز پرهاروي صاحب رحم الله په نبراز کې لیکلي عقاید اصل کې زموږ دوه قسمه راغلي دي. یو هغه عقاید دي چې هغه ځواني دي، خو ګوره ځواني دا زموږ او ستاسو نه دی. اسلام او عقلیات د انتباهات مفیدې او شرح لیکل شوي هغې کې دا ذکر کړي دي. ځواني دا زما او ستا اټکلي ځواني نه دی، یعنې دا چې په درجه کې د قطعي نه لږ لاندې. نو دا اخبار احاد خبر واحد او دې سره بیا دغه عقیده ثابتېدلی شي. یو اخبار هغه دي چې هغه متواتر دي، مشهور دي، هغه بیا قطعي دي. نو مدعا چې کوم شی ثابتوي دا به هم قطعي به یو پې ثابتېږي. بیا ما ته وایي چې پایل خو ما سیټ ویلی که نه، پایل خو دا عین موږ داسې وایو چې په دې مره کې ویلی شي. حروف حلقي دی که نه شیخ صاحب؟ تاسو دا دې شیانو کې خو تاسو تجویدونه ډېر کړي، موږ خو لږ سادهګان یو، عوام یو. په دې معنا سره چې قرتونه زموږ کمزوري راغلي. اهل حدیث علما په دې باندې محنت ډېر زیات کوي، او موږ خو لږ په دې باب کې کمزوري دا یو چې د کتابونو منطق او فلسفې دي کې ښه ورننوځو، خو قرتونه هم کمزوري راغلي. نو په دې رانه خیر خفه ونه شي. خو ما مفعول هم سیټ ویلی او فاعل مې هم سیټ ویلی، که چا پکې شک دوباره دې ووري ما غلط نه دی ویلی. باقي ابو موطع بلخي باره کې تاسو وایي د امام بونیپور مولانا فقه الاکبر، فقه الاکبر دی، فقه الابسط دی. یو ته پر روایتو د ابو موطع بلخي صاحب دی، او یو د هغه نه پر روایتو د خپل زوی د حماد صاحب باندې دی. صحیح ده؟ نو تاسو وایئ چې دا ضعیف دی. نو په دې کې کلام علماو کړی دی چې د دومره علما تا ته پیش کړم چې د استاسو د غیر مقلدین علما وایي چې دا د امام ابو حنیفه کتاب دی. دې دپاره زه تاسو ته وایم دا کتابونه راکړه ماته مولانا صاحب. دې کتابونو لیکلي چې د امام ابو حنیفه دا لاندې کتابونه ټول را امام ابو حنیفه رحم الله لیکلي، د ستاسو د علماو لیکلي چې امام ابو حنیفه رحم الله کتاب دی. شیخ رحم الله صاحب د الله شهادت قبول او منظور وګرځي، هغه زمونږ مشر دی، الله به بخلی ان شاء الله الرحمن. دې ته وایي انحراف الدیوبندیه عن مذهب الحنفیه، دا د شیخ امین الله صاحب کتاب دی. دې لیکلي تشریح په دې باندې کړې ده. تاسو د عبارت ته کتلی شئ. فقه اکبر امام صاحب کی کتاب ہے، فقه اکبر د امام ابو حنیفه رحم الله کتاب دی. انحراف الدیوبندیه عن مذهب الحنفیه 43 نمبر صفحه کې ویلي دي. دا ستاسو د دیوبندیانو خطرناک عقاید، دا د شیخ افضل صاحب کتاب دی، خو خپل نوم یې پرې نه دی لیکلی چې هغه اوس څه وجه ده. الله دې ورته جنت ورکړي، خو نوم پرې لیکل پکار وو. دې په 4مه صفحه کې هم لیکلي دي او په 72 کې هم لیکلي. په 72 د یو بتي هم کاپي به راغلي. تاسو ګورئ وایي او په فقه اکبر کې د امام صاحب کې یا د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د شیخ الاسلام ولته ګوره باقی، او په فقه اکبر کې د امام صاحب منی چې د امام ابو حنیفه صاحب کتاب دی. دا تاسو بیا وګورئ، دا رد القوی علی تحقیق الجلی په 74 او 75 صفحه کې دا خبره کړې ده. 73 او 74 صفحه کې دې څه فرمایي؟ حال دا دی چې د امام ابو حنیفه رحم الله قول ملا علی قاری رحم الله په شرح فقه الاکبر کې ذکر کړی دی. فرمایي لله ید الی اخره. بل تاسو وګورئ د دې نه علاوه شیخ عبدالسلام صاحب په احسن الکلام کې لیکلي چې بل یداه، دلته کې کوم اعتراض چې ولا یقال ان یده قدرته لان فی ابطال صفه وهو اهل القدر والاعتزال. د دې خپل مدعا د اثبات دپاره په دقه ځای کې دا راوړی وی دا د امام ابو حنیفه رحم الله کتاب دی. بل دا مرام الکلام 326 صفحه او دغه رنګې شرح الحموي جلد نمبر 44 صفحه د ټیم د قلت په بنیاد باندې دا حوالې ما ته راکړلې. دلته ده خجی یو خبره دا شوله. بل دی یو رواج ذکر کو پلی غیرن من رأى منکم منکر،
دا چې موږ ته په یاد زده دی الله دې تعالی خیر کثیر در نصیب کړو دا دې راوړی مې د مسلم نه بیا ته وایم انشاءالله ښه خو دا زما دلیل دی مولي صاحب پښتو کې خلک وایي سوری دې خطا کړی دی دغه کې د زیادت ته که تا ماته خو زه به تاله انعام درکړم دا خلک بیا د ګواه ناست دي خلک به زما د اواز هم اوري ستاسو دا به م اوري په دغه کې راغلي اضعف الایمان تاسو ته ما وی ایمان د مقولې د کیپ نه دی ضعف او قوت دا د مقولې د کیپ نه راځي زیاتېدل کمېدل دا د مقولې د کم نه دی مولي صاحب ځان په دې باندې پوهه کا ایمان زیاتېږي کمیږي نه ایمان قوي کېږي او ضعیف کېږي او په دغه دا زمان دا به زه وایم وروسته ذلک اضعف الایمان دا خو د تقویت او د ضعف خبره ده بجلي ډېره ده او لږه ده خلک وی علم ربي زدني علم علم مې ډېر کې دلته هم د علم هم د مقولې اگر چې درې قوله پکې دي خو ربي زدني علما علما یې د مقولې د کم نه لږ دې ته هم خطا وایم ما زیات کې د جهاد د علم دلته کې علم هم د مقولې د کیب نه زه اخلم دلته ایمان هم د مقولې د کیب نه زه اخلم نو لهذا زیاتېږي نه دا زما د مدعا دلیل زما چې کومه جواب دعوه ده دا به زما د پاره د ذلک اضعف الایمان اضعف راغلی که نه کو زیاتوالی راغلی دی د یو خبره باندې په اتفاق راغلی شیخ صاحب چې ضعف تاسو هم ضعف یا د کیفیت زه وضاحت کوم زه خیر دی وګورئ زمونږ وروري ده مفتی صاحب دا خبر وکړله چې فقه الاکبر د امام صاحب کتاب دی یا نه دی دې باره کې یو شیخ صاحب امین الله لیکلی دی شیخ صاحب افضل لیکلی نه شیخ صاحب افضل او دا ستا لپاره دلیل نه دی مفتی صاحب ستا دلیل چې څه هغه به ته پیش کړې شیخ افضل خو ډېر شیونه لیکلي دي ګوره ستا لپاره دلیل دا دی چې ته به د دغه دا راوي چې دی دغه ابو موتی بلخي دا به ثابت دی دا تاسو ته معلوم ده که دا چېرته موضوع دی او موضوع نشست به په دې کې چې د امام صاحب دا کتاب دی که نه دا به ډېره طولاني شي دې باره کې ابو موتی بلخي باره کې امام احمد وایي چې دا ضعیف دی امام نسائی وایي چې ضعیف دی امام بخاري وایي ضعیف دی امام بغوي وایي چې د محدثینو یو امام دې باره کې داسې نه ویلي او دا وضاع به دې ته ویلي چې دی به حدیث وضع کول زموږ مکتبه لږ د شړه شوی دغه زه هم خراب کړی کتاب باندې ما ته لیکل هم کړي خاص دې باره کې چې جرح نقل دي او دا کتاب د هغه دی تا لپاره ما ولې پیش کړ دې لپاره مې پیش کړ چې ستاسو دپاره دا دلیل دی ځکه تاسو دا منئ یو کس زما بحث و ما ورته ویل چې ګوره تاسو مونځ په نعلینو کې نه منئ دا زموږ مذهب نه فلاني مسله ورته پیش کړم ما سره کتاب نه چې ورته چې لکه ستا فلاني کتاب لیکلي دا مې د حوالې لپاره وړی مفتي صاحب نو دا ثابت نه دی ښه بل وایي تاسو چې وایئ چې ایمان کې ضعف راځي ګوره مفتي صاحب دا کم چې شي کم هلکه وایي وینه دې کمه ده ضعف شوله که نه هلکه وینه دې کمه ده ضعفیت رامنځ راځي دې څه دغه دی چې لکه وینه مې کمه ده ضعفیت رامنځ راځي کم شی چې کم شي هغه ضعفوالی باندې دلیل وي هلکه وایي اوبه چې کمزوري دي کمزوري څنګه نیر کې ډېرې تیزې نه وهي کم شی چې کم شي مفتي صاحب هغه کې ضعفوالی راځي یا خبره ستاسو کمزوري بل حدیث زه پیش کوم په دې مسله باندې چې ایمان زیاتېږي او کمیږي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یزني زاني حین یزني وهو مؤمن و یو کس زنا نه کوي الا چې زنا په وخت کې هغه مؤمن وي څه معنی ده مؤمن صاحب چې لکه چا زنا وکړل هغه کافر دی نه کافر خو نه دی ولې کافر نه ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې زنا وکړله سل درې وخت نبي علیه السلام په زمانه کې خلکو زناګانې کړي حدود پرې جاري شوي څه معنی ده هغه ایمان چې هغه دا مراتب د ایمان دي چې هغه دا جنت ته داخلي بغیر د حسابه کتابه هغه ایمان په دې کې نشته د زنا په وخت کې دی کې هغه ایمان نشته څه معلومیږي اضعاف الایمان دې معلومیږي چې لکه ایمان چې دا کمیږي دې کې نقصان راځي نبي صلی الله علیه وسلم زنانو ته وایي چې یا زنانو تاسو صدقې ډېر کوئ او تاسو خیراتونه ډېر کوئ هلکه ولې تاسو ما په جهنم کې ډېر لیدلي استئ ولې وایي د کمزوروالي د دین د وجې نه ده ستاسو څه چې د وجې نه کمزور وایي روایت خو الفاظ ذهن ته دا دی که چې تناقصات العقل او ناقصات الدین دی تاسو هستئ او حدیث دی ورګه روایت به وګورم خو زه ناقصات العقل ودین بس ومه روایت دی نو نبی ګوره دلته ورته وایي آیا د دین نه څه مراد دی دین اطلاق په ایمان باندې کېږي مفتي صاحب هغه غواړي بېله موضوع دین اطلاق په ایمان کې انشاءالله به دې پوهېږي نو ګوره تاسو کمزوري هستئ په ایمان کې څنګه ایمان کې کمزوري تاسو مونځ نه کوئ کله چې مثال در باندې حیض راشي او روژه پرېږدئ چې کله در باندې حیض راشي ګوره چې د عبادت نه کوي نو ایمان یې کمزوری شو که مفتي صاحب دا بل دلیل دی په دې باندې چې ایمان دی یزید و ینقص په ایمان کې کمی راځي یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا الاستغفار فإن رأیتکن اکثر اهل النار دا روایت دی هلکه ولې یا رسول الله وایي تاسو ما ولیدلئ زموږ د نقصان د دین او د عقل څه دی وایي دا دی چې تاسو یو ګواه مطلب د دوه په مقابله کې ده او نقصان د دین هم دا دی چې تاسو په رمضان کې روژې نیسئ او مونځ پرېږدئ کله چې حیض در باندې راشي دا په دې مسله باندې دلیل مفتي صاحب چې لکه ایمان چې دی دا زیاتت پرې راځي کمی پکې راځي مفتي صاحب په دې مسله باندې ما سره بل روایت دی د امام مسلم دا روایت نقل کړی دی
هماغه روایت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه من را منکم منکر فلیغیر دغه وذلک اضعف الايمان ذلك اضعف الايمان اضعاف د ایمان دا په مسلم کې دی مسلم کې روایت دی نهاوی حدیث نمبر دی نو ګوره دا کمزور ترین من را منکم منکر فلیغیر بيدي فإن لم يستطيع فبلساني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك اضعف الايمان دا کم ترین او ضعیف ترین درجه د ایمان د مفتی صاحب نو دا په دې مسله باندې چې په ایمان کې زیادت او کمی راځي ما سره شعب الایمان د مفتی صاحب په دې باره کې د ډېر صحابه او د تابعین او اقوال هغه نقل کوو په دې مسله باندې چې ایمان کې کمی او زیادت راځي کمی ایمان کې دغه راځي نقصان راځي د عمر لنون روایت نقل له شعب الایمان کې هغه وایي و ایمان د اهل بسم الله الرحمن الرحیم دی وی چې امام ابو حنیفه مولا نه راته ثابت کړ ټول نور خبره پرې دا باسونه لري رګ دي خو زه تاسو شروع کوم امام ابو حنیفه مولا دا فقه الاکبر دی جی فقه الاکبر کې امام ابو حنیفه مولا فرمای الایمان یزيد وينقص والایمان لا یزيد ولا ينقص اصل دو کتابونه به تاسو پیش کوم یو به د فقه الاکبر نه پیش کوم یو به د کتاب الوصیت نه لاول د کتاب الوصیت دویم نمبر د کتاب الوصیت حواله تاسو سره وګورئ کتاب الوصیت کې امام ابو حنیفه مولا هاذا کتاب الوصیت پدې کې فرمای والایمان لا یزيد ولا ينقص 117 نمبر صفحه کې فرمای الایمان لا یزيد ولا ينقص لانه لا تصور زياده الايمان الا بنقصان الكفر ولا تصور نقصان الايمان الا بزياده الكفر فكيف يجوز ان يكون الشخص الواحد في حاله واحده مؤمنا وكافرا حقا وليس في ايمان المؤمن شك كما انه ليس في كفر الكافر شك قوله تعالى اولئك هم المؤمنون حقا واولئك هم الكافرون حقا جی په دې کې تشریح کړي چې ول ایمان لا یزيد ولا ينقص به په صغرا کبرا کې ورسره دلیل ذکر کړي دا د ابو المنتهی په ضمن کې دی 117 صفحه ذکر دی کتاب الوصیت د رول کې کتاب دی خدا په ضمن د ابو المنتهی د امام بونی پر مولا د کتاب د فقه الاکبر شرح راغلی دا اوس دې څه فرمای د کتاب الوصیت نه علاوه دویم نمبر حواله چې په دې ابو المنتهی کې فقه الاکبر په شرح کې سو فرمای ابو المنتهی سے فرمای لان العمل يزيد وينقص لان بعض الناس يصلات دلته کې وایي چې دا کمزې کې زیادت راځي نو دا په اعمالو کې راځي انشراح صدر کې راځي دا خبره نشته چې کني بعینه تصدیق زیاتېږي ایمان خو تصدیق ته وایي کنه تصدیق جزء الذي لا يتجزا دی دې کې د سره تجزی نشته خاصل کې شیخ صاحب دامه موره چې ایمان چې دی دا تصدیق ته ویل شي قاضي بیزاوی په تفسیر بیزاوی کې فرمای الايمان هو التصديق ایمان تصدیق ته تصدیق جزء الذي لا يتجزا د سره نه په تصدیق تجزی نه کېدلی او څو کوی چې تجزی کېدای شي حواله به غواړم باقي د دین علاوه دا دویم کتاب دیتا منګه ابو المنتهی صغیر او د مخ کې و دیتا ابو المنتهی کبیر وای امام ابو حنیفه رحم الله د کتاب دی هل الايمان يزيد وينقص ذهبت الماتريديه الى ان الايمان وهو عندهم التصديق لا يزيد ولا ينقص دا شرح فقه الاکبر دا ابو المنتهی کبیر دیتا وای د مخ کې صغیر و صفحه ځان سره سیو 24 نمبر صفحه کې فرمای دیتا منګه وایو د امام ابو حنیفه رحم الله د کتاب بل شرح احسن الفوائد په دې کې امام ابو حنیفه رحم الله د دغه لاندې فرمای وګوره د امام ابو حنیفه صاحب کتاب دی مخ کې فرمای لا يزيد ولا ينقص ضمیر راجع د ایمان ته ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي والمؤمنون مستوون فی الايمان والتوحید متفاضلون فی الاعمال او په اعمالو کې کمی زیاتې راځي خو نفس ایمان تصدیق قلبی دی په دې کې رسر نشی راتلی بیا فرمای لاندې لا يزيد ولا ينقص قال الامام رازی الايمان لا يزيد ولا ينقص بیا ورسته فرمای لته چې کوم آیات وخت ذکر کړو چې ابراهیم علیه السلام ویل چې اطمئن قلبي چې زما زړه مطمئن شي او بیا ورسته وی زادتکم ایمانا ای قوه وباعتبار زیات المؤمن به مؤمن به زیاتیږي خو دا ست نفس ایمان نه زیاتیږي د دین علاوه د امام ابو حنیفه رحم الله د کتاب دو شرح شوی یو علامه عقل الدین بابرتی صاحب کړي او بل طویل الجوهه المنیفه دام کړي دي کې څه فرمای واوا وان المراد من الزياده في الايتين دا کوم آیتونه چې ماته پیش کړو نو په دې کې ته مراد بتجدد الامثال څه فرمای والجواب ان المراد من الزياده في الايتين الزياده بتجدد الامثال فان بقاء الايمان لا يتصور الا بهذا الطريق لانه عرض دا عرض كبقاني كتابنا كلام بدي ویلي ولا يبقى زمانين فكان بقاؤه بتجدد امثاله كسائر الاعراض او يكون المراد الزياده من حيث ثمرات الايمان واشراق نور وزيائه في القلوب بالاعمال الصالحه اذ الايمان له نور وزياء قال الله تعالى فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه دې کې تسریع راغلی چې ګوره نفس ایمان نه زیاتیږي دین او ګوره دا بل کتاب دی د امام ابو حنیفه رحم الله د کتاب شرح د فقه د امام ابو حنیفه چې کوم فقه الاکبر دی دې ته وی القول الفصل شرح د فقه الاکبر دې کې فرمای قال رضي الله تعالى عنه والايمان هو الاقرار والتصديق وايمان اهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص
تصریح کوي چې د اهل چې کوم مسلمانان دي ایمان نفس تصدیق الایمان والتصدیق لا يزيد ولا ينقص. دا به موږ ته ویم چې دا کلی متواتر دی که کلی مشکک دی، آیا تشکیک په ماهیاتو کې راتلی شي که نشي راتلی. دا د امام منی پر رحمه الله د کتاب بل شرح ده، دې ته الحکمة البالغة الجنیه په شرح العقائد النسفیه دې کې فرمایي چې آیا ایمان زیاتیږي که نه زیاتیږي. والایمان وروسته وایي لا يزيد ولا ينقص په نفسه، نفس ایمان کې زیادت نه راځي. وروره د دې نه وروسته دا کتابونه دي دې ته موږ وایو شرح د عقیدة طحاوي په ضوء القرآن والسنه. دې څه فرمایي چې ایمان زیاتیږي او که نه زیاتیږي. محترم ورونو، دا بحث چې شروع شوی دی د مفتي صاحب نه زموږ مطالبه دا وه چې ګوره دې مسله کې به تاسو دا دعوه لرئ چې په خبر واحد باندې عقیده نه ثابتېږي، نو یا به تواتر پیش کوي چې هغه قرآن دی، یا به تواتر پیش کوي چې هغه قرآن دی، یا به متواتر چې هغه متواتر حدیث دی چې مثال اتنه سند ولري هغه به پیش کړي. تقریبا دا ګنټه به شوي انشاءالله تاسو به د مفتي صاحب نه داسې یو روایت نه اورېدلی چې هغه کې مثال لا سند پیش کړي چې فلاني روایت کې خبره په دې باندې شوې چې ابو موتی بلخي نو هغه چې څومره پیش کړي شرح یې پیش کړي. موږ دا خبره کړې چې ابو موتی بلخي نه فقه الاکبر دا نه ثابت په دې باندې امام بخاري، امام ابو داود، امام ترمذي کوم محدث چې غواړي په ابو موتی باندې اعتراض کړي. یو مفتي صاحب وایي لکه وایي دا په دې تصدیق کې زیادت نشي راتلی او دا څنګه ولې نه شي. مفتي صاحب ګوره یو کس تا ته راشي تا ته وایي چې لکه اکسیډنټ وشو، یو کس یو شانتې دی او ته په هغه باندې دا باوري چې لکه دا خبرې داسې اعتمادي نه دي، او 50 کس ته راشي چې اکسیډنټ وشو، نو ستا چې هغه یو کس راغلی په مقابله د 500 کې تصدیق او هغه کې د زیادت راځي. مفتي صاحب موږ وایو چې ایمان څه مرکب دی، څه نه القول اقرار باللسان تصدیق بالقلب. خاصه بل روایت پیش کوم، روایت د علي ابانه ده دغه ابو عبد الله محمد بن بطار هغه وایي د علي الله روایت دی، وایي کان علي الله یقول ان الايمان يبدو لظمة بيضاء في قلب كلما زاد الايمان زاد البياض. کله چې ایمان زیات شي په مخ باندې سپینوالی راځي، لکه ښکاره روایت دی چې لکه ایمان زیاتېږي. همداسې اوس په 1122 روایت دا فرمایي كلما زاد الايمان زاد البياض. کله چې ایمان زیات شي په مخ باندې دا یو حسي شی دی محسوس کړی موږ کله چې انسان کې تقوا ذکر اسکار کې تلاوت کوي خلکو په مخ باندې دا نور ښکاري، او کله چې مثال د فسق او د فجور لاره د اختیار کا هغه نور درنه الله سبحانه وتعالی اخلي. دا په یمن ښکاري چې ایمان زیاتېږي. همداسې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا اذنب الرجل وایي کله چې یو کس ګناه کوي په زړه باندې د هغه یو نقطه ولیکل شي، نقطه شانتې شي، څومره چې ګناه کوي نقطه زیاتېږي دا محسوساتو نه لکه وایي زړه مې داسې ډوب شانتې دی، خوند نه راکوي عبادات، خوند نه راکوي. ولې خوند نه ورکوي؟ ځکه چې ایمان چې کمزوری دی. دا ابو درداء نه نقل دی، حارث بن محمد نقل کوي والایمان یزداد وینقص، ایمان زیاتېږي او کمیږي. همداسې روایت دی د ابو هریره فرمایي الایمان یزید وینقص، ایمان زیاتېږي دا کی کمیږي. دا ابو هریره روایت دی فرمایي چې الایمان یزید وینقص، ایمان زیاتېږي او کمیږي. مجاهد نقل کوي دا ابن عباس نه فرمایي ابو هریره دواړو نه وایي قال الایمان یزید وینقص، ایمان زیاتېږي او کمیږي. هم دې کې روایت دی د عباس رضی الله عنه 1110 دا فرمایي او عباس او د ابو هریره وایي قال الایمان یزید وینقص. عمر بن حبیب چې دا صحابي کې دا فرمایي الایمان یزید وینقص، د بخاری راوی دی دا. وقیل وما زیادت ونقصان. وګوره مفتي صاحب ستاسو د جواب دی صحابي کړی اذا ذكرنا الله هم فحمدناه وسبحناه فتلك زیادته. کله چې موږ الله یاد کو ذکر اسکار وکړو په دې سره د ایمان کې یو نور را پیدا شي. و اذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه، دغه نقصان دی. د صحابه نه دا خبرې پیش دي. ابن مسعود نه نقل له فرمای وفي دعاء هغه به داسې دعا کوله اللهم زدنا ایمانا ويقینا وفقها. الله پاک ایمان مې زیات کړي. مفتي صاحب زیاتېږي نه، لکه څنګه نه زیاتېږي؟ صحابه به دا دعا کوله چې اللهم زدنا ایمانا. مفتي صاحب نه زیاتېږي. دغه نقل سعید بن جبیر نه دی اتلندي وایي چې هلکه ته ماته پیش کړه زیادت باره کې بلا ولکن لیطمئن قلبي، زړه ته اطمینان ورکړمه. د ابراهیم علیه السلام هغه وایي دې څه معنا ده؟ ولیزداد ایمانا. وایي ته ماته یو مفسر پیش کړه چې هغه دا تفسیر کړی. دغه آیت لاندې د سعید بن جبیر دا روایت شته، امام ابن بطا په دې کتاب کې نقل کړی لیبانه کې. وایي بلا ولکن لیطمئن قلبي، څه معنا ده؟ وایي قال لیزداد یعنی ایمانا، ایمان مې زیات شي. دا عمر نقل دی وایي قالوا تعالوا نزدد ایماننا، ایمان زیات کو، تلاوت وکړو، ذکر اسکار وکړو. مفتي صاحب ایمان څنګه نه زیاتېږي؟ تلاوت چې وکړې، ذکر اسکار وکړې. دا تاسو یو هفته ما سره
کې مفتي صاحب څه بداو چې اوسه د مجلس د ذکر اسکار او د تلاوت او د کیناستي بیا لاړ شه اسی لفظولیات او د اتمن ستا په ایمان باندې باغ اثر غورځي ستا چې کم کیفیت په مسجد کې او کم چې مثال په ذکر اسکار یا د تلاوت په حالت کې هغه باندې کم چې مثال په چکرو کې نو عمر له فرمایي چې تعالی او راځي نزداد ایمان نه بل روایت ده د عمر بن عبد العزيز هغه ابو ذر داخل کو تویلی ابن رواحه چې ياخذ بيدي فيقول تعالى نؤمن ساعه فساعت باندې هو چې په ساعت باندې څنګه ایمان نه وړو موږ په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان نه وړو هغه توي راځه زه تسوي وزد اقول ان الايمان يتفاضل ایمان چې کمیږي زیاتېږي مطلب ذکر اسکار چې کو د الله یاد کو به باندې به زمونږ ایمان چې دا دغه شي دغه نقل د ابو جندر ناغوي كنا مع رسول صلی الله علیه وسلم ومنګ د نبی صلی الله علیه وسلم سره وي څنګه فتعلموا الايمان قبل ان تتعلم القران فازددنا الايمان ایمانا بزیاد ک قران هم چې د مفتی سے په سر ایمان زیاتېږي دا ایمان په ایمان زیات کوي وای ته یو باران دی مفتی سے چې تم زم چې ورېدل نه اول ځل دی تاسو به ځان سره دا کی ابو دردان نقل له فرمای یو له سواته شي روایت د پدې کې ابو الحارث زدا لس سکند هو بدأ عندك ايمان يزيد وينقص بسم الله الرحمن الرحیم. ما شیخ صاحب ته دا ټیم ډیر کم دی، زه خو چې مدرس سړی یم، زما په لږ وخت کار نه کېږي. خو لنډه خبره دا ده چې ما شیخ صاحب ته بار بار وویل چې دا د ایمان دا ټول منصوب واقع شوی په یو ځای کې فاعل نه دی واقع شوی، ترجمه یو کې او په ترکیب کې قبل شی واقع شوی. باقي ته وایي چې ما د دنیا احادیث ویلې ته وایي شرع اعتقاد اهلسنه والجماعه د امام اللالکائي رحمه الله. دا تاسو څومره روایت ویل دا دی باقاعده د تشریح کړی، دا یو چې دی وی رجال ثقات لكنه منقطع. دویم نمبر دا ویم روایت به ویم. دویم نمبر ته چې حلیم منزاد ایمانا فیذكرون الله، دغه روایت دې د لاندې لیکلي دي چې رجال ثقات لكنه منقطعون. دا ورپسې بل حدیث دی ویلې انده د لاندې د محقق په تشریح کړی دا اسناده منقطعون، ورپسې ګور اسناده ضعیف. دا ته چې سوي کنه په دې کې ته ماته د شی متوازی به متواتر وې موضوع به خبره مشهور به وې ته کې ته ماته مشهور ونه ویل، ته خو په دې کې متواتر ونه ویل، دی خو دا ضعیف راغلي دي. دا ورپسې ګوره جی تفسیر الزیادة والنقصان هم په دقه کې ذکر کړی دي، وی زیادت ته څه مراد دی؟ وقد مزا عن عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عمر وابن رواحه وعمر بن حبيب ان الزیادة هو ذکر الله والنقصان ضده. ایرو دلته کې نفس ایمان ته ما بار بار ویلي چې ته کله انشراح صدر ته لاړ شي ایمان کی زیادت په هند نزول وحی کې کېدلو چې کله انقطاع د وحی شوی بیا زیادت په ایمان نه منم. یو خبره شوله. دویمه دا که زیادت څومره اقوال راغلي مجازن به راغلي ایمان به مجازن زیاتېږي. څنګه چې د جامع حواله مې ته درکړه چې منصوب واقع شوی دی او دا تمیز د فاعل نه تمیز د فاعل نه فاعل خو فاعل مجازي. مولوي صاحب بیا ساده ګوري بار بار زویم چې دا ګوري دا ته چې څومره وی چې ایمان ما ته چیلنج دی داسې ما ته وکړي قرآن کې یو نص راته وکړي او چې په هغې کې ذکر کړي چې زاد ایمانهم هلته فاعل واقع شوی. ما ته ولې نه پیش کوي؟ ته خو هلته کې وی ترجمه د فاعل کومه اولته کې شی واقع شوی تمیزی بل شی راغلی. باقی دا زیادت چې راځي 50 نمبر صفحه شرع اعتقاد اهلسنه والجماعه د امام لالکائي 2 نمبر جلد کې فرمایي. تاسو د الفاظ کتلی شي تفسیر الزیادة والنقصان ان الزیادة هو ذکر الله والنقصان ضده. دا خبره کړي. بیا وی قال الايمان يزيد وينقص قيل ما زیادة والنقصان قال اذا ذكرنا الله. دا ته چې کوم ادله میږي او ما ته وخت وی اضف لما زه خو بار بار دا ویم چې مولانا صاحب غره قوي کیږي ضعیف کیږي مقوله د کیپ نه ویما د کم نه زنه ویم تا چې کم ادله دی باقی وي دا زما ادله دی ویل او باقی ته چې ما ته په دې باندې یو حدیث پیش کړي نس په کوم د کتابونو پراته دي خو سو کما بار بار دا ویما چې ټیم هم کمی مختصر ټیم دی او تاسو کم احادیث ویل منقطع ویل ضعیف احادیث ویل او باقی زما د اخر راشه وسوار احادیث هم درته ویل. دا وګوره صحیح مسلم دی. ها صحیح مسلم دغه زما دلیل دی. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کې فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. دا زما دلیل دی. ما ځان سره وړي ایمان ضعیف کیږي او قوي کیږي، ایمان زیاتیږي او کمیږي نه. مولانا صاحب د دې نه علاوه دویم نمبر تاسو ګورئ دا امدار روایت معرف القرآن کې مفتی محمد شفیع مولا ذکر کړی دی. اگر که منې نه خیر دی وای وړه من رأى منكم په اخر کې څه فرمایي وذلك أضعف الإيمان. د دې نه علاوه تاسو ګورئ دې ته تعویلات اهل السنه والجماعه د امام لالکائي رحمه الله کې تفسیر دی. تاسو دا دغه د امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دا یو تفسیر شایع شوی دی تفسیر تعویلات اهل السنه والجماعه. دې کې
فرمای فزادهم ایمانا تصدیق ورله زیات کو. نو ته چې کوم شی مولوي صاحب ته ما خبره ته توجه کې دا چې زیاتېږي تصدیق ایمان دی. خدا به ووري اوس دا ته چې کوم وی چې یاره که عمل زیات شلو ذکر یې ډېر وکړو دا خبر دی که دغه زم د زیادت قایل یم دې کې کلام نشته. زما ستا سره خبره په ایمان کې ده یو د اعمال یو د ایمان د دوانو کې ما به الامتیاز ما به الاشتراک به کنه. نو ایمان جدا شي راغلی ایمان جزء الذي لا يتجزا تصدیق دې کې بالکل تجزی نه منم او دا زیادت او نقصان دا ګوره پر عادت تجزی ده چې یو شي کې به تجزی کیندې لیکلي کیندې مې دا راوړي سلم شرح ده هغه وی چې مزید علیه باندې چې زیادت کې متیاسه مولوی صاحب چې کما مومن به ده آیا دا متناهی ده که غیر متناهی ده؟ نو دا غیر متناهی په معنی لا تقف عند حدین باندې ده. و شکل د شو په دې باندې زیادت کول یو شی ته معلوم نه مزید علیه ته معلوم نه زیادت به کوم ځای په دې باندې ته وکي. نه دا یو خبر وکړه مفتي صاحب 54 منټ شو تاسو چې کوم خبره کوي کنه یو جز خو تاسو اتفاق ده بس خیر دا بوده ګوره مفتي صاحب وایي چې ذلک اضعف الايمان ودا زما دلیل دی. مفتي صاحب ته ما ویل مالې ګوره یو شی چې ضعیف شو نو کم شي نه ضعیفېږي نو هلکه وایي تا چې دا دغه به واخلو څه ورته وایي دا لاین دی چې راوړی دا د کمزوری وړی ضعیف څنګه دا لاین نه بجلي تارونه یادومه هلکه وایي دا تنبه چې دی پکې کم اچولې نو چې کمه پکې واچي هغه ضعیفېږي مفتي صاحب. اضعف الايمان هله کېږي چې یو شی کم وي هلکه موږ چې کله په نیر کې لامبو پخوا به چې موږ ماشومان مفتي صاحب هلکه وایي دا اوبه چې دا کمزوري دي اوبه خو وایي کمزوري دي هلکه څنګه ډېرې نه راځي چې یو شی مفتي صاحب کم شي هغه کمزوري کېږي هلکه وایي ستا دا ټمپریچر چې دی دا ډېر زیات دی. څنګه زیات دی مفتي صاحب؟ دا حرارت جګېږي زیات شي نو حرارتونه جګېږي که نو داسې واشي هلکه کم شی چې مثال کمزوري کېږي اضعف الايماني هغه کې یو مناسبت دي د څه شي مناسبت دي د اعمالو کمې اعمال پکې کم شي ایمان کمزوري شي ایمان پکې ډېر شي. لکه څنګه دنیا کې موږ مثال لکه د تانبې لین به راوړي مختلف شته لکه دا 6 انچ دی دا فلانې انچ دی څومره چې پکې تانبه تا ته ډېره واچي تا ته وایي دا قوي لین دی څومره چې پکې کمه واچي کمزوري لین دی کمزوري ضعیف اطلاق په هغه معنی کېږي مفتي صاحب. بل دا وایي تا چې کوم روایتونه پیش کړه هغه منقطع مفتي صاحب منقطع صرف په دې معنی کې ته به انقطاع وجه ذکر کړي. ما یو روایت نه پیش کړی مفتي صاحب زه چې شروع شوم د بخاري نه مې 3 روایتونه پیش کړي د مسلم نه مې پیش کړي د قرآن نه شروع شوی ما مفتي صاحب په خپله مدعا یو حدیث اوسه پورې نه پیش کړی چې الایمان لا یزید ولا ينقص معنی چې کومه مطالبه کوي زه خو لګیا یم ښکاره ده د هغه په شان دي ادله کې مې الایمان یزید وینقص خبرې دي. ګوره بل روایت زه پیش کوم همدغه کتاب نه مغیره بن شعبه فرمایي وایي موږ ته وویل شو والایمان یزید وینقص ما ته وویل چې الیس تقرؤون وایي تاسو نه لولئ دا فزادهم ایمانا تاسو نه لولئ مفتي صاحب ته کلام وکړي دا کتاب زه دا لیدلی هم نه دی هغه شعب الایمان نه تاسو کوم کتاب باندې حواله ورکوئ زه به سند وایم ته سند باندې كلام وحدثنا أبو حفص حدثنا أبو أيوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو نصر فتح بن المغيرة قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى وفي غير مود فقيل فينقص ليس شيء يزيد إلا هو ينقص كم شيء جزيتي مفتي زب هكميجي ده باستدلال لأجلك الله جوجه فزادهم إيمانا شو كم شيء جزيتي وكميجي يمكن داخلي خبر هذا مفتي زب هم ده شبه سفيان السوري فرمي إن الإيمان يزيد وينقص لا إيمان شيء زيتي كميجي وأقول إن الإيمان ما وقر في صدري وصدقه العمل داري ده فرمي ده فرمي ده وكيب ما يغوي ده نقل كي ده سيدي أحمد وكين نقل كي والإيمان يزيد وينقص وكذا كان سفيان يقول ده سفيان سوري ده خبرك ولا ده نقل المزودين وسمعت مع أبا عبد الله سئل عن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص بيداويلي فإن تابوا وقاموا الصلاة دين استدلالي ولا زكاة ويسنج إنسان كده أعمال دي راجح وإيمان بزيتي كنا بل رواية ده غنا حفصنا غاوي فضل بن زياد نقل كي سمعت أبا عبد الله يقول غير مرة الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص يزيتي عم ده وكين نقل يا فرمي ده حشام بن عروة وما واورده وده إيمان شيء
دا ایمان چې کمیږي او زیاتیږي دغسې دغه نقل دی د سره ابو عبدالله نه هغه فرمایي سفیان ثوري موږ ته ویلي چې الایمان یزید وینقص همداسې دغه نقل دی هماغه روایت یې بیا نقل کړی دی امام ابن بطه کې نقل کړی چې لا یزني زاني حین یزني وهو مؤمن همداسې دا روایت نقل کړی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزني العبد حین یزني وهو مؤمن ځکه دلته چې یو کس باره کې نفي د ایمان شو مفتي صاحب تاسو وایي چې ایمان معنا ده تصدیق صرف نو دلته خو نبي صلی الله علیه وسلم نفي د ایمان کړی ده نو په قول ستا څوک چې زنا وکړي هغه د مؤمن نشي ځکه نفي د ایمان وشوله او تو ایمان څه معنا ده صرف تصدیق کول هغه نفي تو شو مفتي صاحب دا خو عقلا خبره هم ده د صحابو کې عبدالله بن مسعود هغه خلکو ته ورغی وایي صحابه چې تاسو نه په اعمالو کې ډېر مخکې نه تلي ولکن ما وقر فی قلبهم د هغو په زړونو کې چې کوم شی ول ایمان هغه دی هغه من د هغو ایمان چې هغه زیات شوی او دا شوی د دغه نه نقل لري سفیان بن عیینه هغه فرمایي وایي دې باره کې څه وایي چې ایمان یزید وینقص وایي بالکل دا همداسې خبره ده ایمان یزید وینقص محترم ورونو ګوره قرآن حدیث اجماع انشاءالله په بل ټایم کې به زه په دې باره کې راځم چې اجماع په دې باره کې د علماو نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایي د سلمان بن حجر نه وایي ما دا اورېدلی د ډېرو علماو نه چې الایمان یزید وینقص الایمان کمیږي زیاتیږي سهل بن کعب هغه د شرحبیل نه نقل کوي عمر لنه موږ ته دی ویلي لو وزن ایمان ابي بکر بایمان اهل الارض لرجح بهم ګوره تاسو چا خبره کوي چې ایمان کې خو دغه فضیلت نشي راتلی دا ایمان دی دا ابوبکر لانو ته چې وایي چې دا نفس د اقرار کول دي که نه تصدیق کول دي دا خو دې کې خو ابوبکر لانو ځای سیوا شو نو بیا ولې عمر لانو چې د ایمان د ابوبکر که موږ راواخلو ټول اهل سما سره د دې د ایمان به دې زیات شي دغه کیفیت مراد دی مفتي صاحب چې ایمان زیاتېږي کمیږي هغه زیات ایمان چې د ابوبکر لانو هغه ته موږ نشو رسېدلی ځکه نفس ایمان دا صفحه ده بل کتاب یاد همدا دی کتاب همدا دی بسم الله الرحمن الرحیم شیخ صاحب الله دې جنتی کا خو خبرې داسې روانې شوي دي چې تاسو ته ما وختي مې وویل چې ګوره ستاسو د خبرو چې که زه دوباره بار کوم دا تاسو چې څه وایي دغه احادیث منقطع دي او دا ته ما د شرع اصول اعتقاد اهلسنه والجماعه نه مومې او که تاسو بیا ګورئ دا ورله ګور که خیر دی وم دی ګوره کتاب دی تاسو زما اجازت دی ګوره ستاسو د اهل حدیث علماو کې ګور دا کتاب دی اقامه البرهان علی آداب الجهاد والمجاهدین د باجول ایت الله مولوی صاحب کتاب دی دیم ذکر کلی قوت الايمان بالله دا زیادت قول تاسو علما هم ټول نه کوي تاسو د خپل علماو نه نه خبر راغلی بل دا د اصول الدین د امام ابي يوسر محمد البزدوي رحمه الله 156 صفحه کې دی فرمای چې وی هاذا الاختلاف په ذات اما په صفات فانه يزيد وينقص زما ست خبره په نفس ایمان کې ده نفس ایمان تصدیق نه زیاتیږي او نه کمیږي فانه ایمان البعض بشپ ان ایمان البعض اكمل وصفا من البعض وبيتفاضل تاسو شوي د چې کوم په وزن کې د یو ابوبکر ایمان زیات شو قوي شلو نه ساته ګوره دا ملازم دی د پاره نه دی چې ګنیو شي کې د ترکوب او هغه د ډیر اجزا درون شي کله جزء واحد یو شی بسيط کم وزن دشي چې بل څه ته تعدد د اشیاء او کثیر به یو شی به جزء واحد به بسيط به جزء لا تجزا به خو هغه په اسخل او درون به راغلي دا ستاسو دلیل نه او دا باقی چې وای په مزله کې د ذره برابر باندې ایمانی نو دا مولوی صاحب ساته چې زیادت د ایمان په هند نزول وخت کې منم یا په ارتباط انشراح صدر سره منم اما پاتې تو چې لا يزيد ولا ينقص دا زما دا جواب دا ودا تو چې يزيد وينقص آیاتونه خو چې څومره وي بار ویم چې یو دلیل ته ماته نشي خو د باغ ایمان پایل واقع شوی با احادیث دی ویل احادیث د کمزوري ویلو هغه نه دي باقي زما د کتاب ما سره دی دې کې فرمای دا کتاب د شرح اصول الايمان دغه روایت راول من رأى منكم منكرا فليغير بيده رست فرمای وذلك ضعف الايمان فدل هذا على ان الايمان يكون ضعيفا ويكون عذاب قوي کیږي او ضعیف کیږي زیاتیدل پکې ناراضي او بیا دې و چې د حرکتونه تبه د تیز ده او کوڅه د مولوی صاحب خو اراز دي اراز کوم د قذبیا وېما چې یو عرض دی حرارتو نو تبه د تیز ده او کومه د امنګ چې ډیر او زیات او کم دا زمونږ غلطي راغلی ده دا د مقولې د کیپ نه به مولوی صاحب قوي کیږي زي تبه قوي ده تبه ضعیفه ده بجلی قوي ده لیټ کې رڼا قوي ده رڼا پکې ضعیفه راغلی دا مو چې زیاتیږي او کمیږي دا بدل عملی د دیم دا خبره ذکر کړي العقیدۃ الواسطیه په العقیدۃ الواسطیه کې فرمایي صفحه نمبر 180 کې وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ته ګوره نفس ایمان خبره کې دا اصل کې خبره ده چې زیادت مولوی صاحب دا زما ستانه یو اعتراضي
چې دا ته په اعتبار د مفهوم سره د زیادت قایلې او کو په اعتبار د مصداقات سره ته قایلې او کنا تاسو وایي چې دا ایمان چې راغلی چې موږ تعبیر ګڼو چې الایمان هو التصدیق دا تصدیق زیاتیږي او کمیږي نو بیا په دې کې درنه یو تپوس کومه په دې ایمان کې تاسو د تجزی قایله شولې چې تجزی قایله شي اجزا دوه قسم دي مولوي صاحب یو ته اجزا ذهنیه وایي او یو ته اجزا خارجي وایي نو د ایمان په مفهوم کې چې کم تاسو تجزی منئ آیا دا تجزی یو جز په بل باندې حمل کیږي ایمان څه ته اقرار بالتصدیق بالقلب ته وایي کنه تصدیق قلبي اقرار لساني عمل بالارکان آیا په دیو کې د څه ویلې شي چې الاقرار هو التصدیق نشي ویلې حمل کو چرته کې ته اجزا وې نو کو اجزا ذهنی وې نو اجزا ذهنی دلته نشټ کیږي اجزا ذهنی نه دي او کو اجزا خارجي ورلوي نو په اجزا او خارجيو کې حمل سټ نه دي دا دیوال د خښتو نه جوړل د غوت په نه جوړل ته څه نشي ویلې چې دا دیوال خښته ده یا خښته دیوال دی نو یا ساته د ایمان د تجزی تقایل اصل کې اصل زما او ستا اختلاف هم پدې کې دی دا زیادت او نقصان دا پر عدد سره دا پر او غره تجزی ده نو زستانه شیخ څخه تاسو کوم د خبره جواب به ضرور راکوي د ایمان د پاره د تجزی مفهوما تاسو قایل استئ چې په ایمان کې تجزی کثرت راځي ګوره دا یو د دوه درې څلور نو چې زیاتیږي جو زیاتیږي شی بډیریږي چې کمیږي نو کمیږي به د دې اجزا مبارک درنه تاسو کوم چې ایمان کې زیاتواله راځي د تجزی راځي اجزا پکې راځي نو یو سوال می دا دی چې دا تجزی او اجزا دا اجزا ذهنی وي د ایمان دا خو اجزا ذهنی نه دي او کو اجزا خارجي وي په اجزا خارجيو کې حمل نه صحیح کیږي ټیم پر مایکرو دبل لاندې شیخ سي اول خو چې مفتي صاحب ته ما روایتونه پیش کاوه لا ټول ضعیف دي تاسو دا کتاب غتلی شي محترم ورونو په دې کې دا صرف د یو روایت چې دوی راوړی دی هغه عمر بن حبیب هغه نه علاوه یو روایت مجمع والا پکې نشته چې هغه دا روایت اسما پیش کړی چې ایمان زیادته هو ذکر الله تعالی ونقصان ضده دا ما پیش کړی نه دي نو زما پکې یو روایت هم نشته دا وایي دا ټول ضعیف دي تاسو وګورئ کتاب مفتي صاحب تاسو ګوره ما چې مفتي صاحب کوم پیش کړی پکې رستراواله هغه رستراواله ما چې کوم پیش کړی تقریبا ویډیو کې شته هغه به تاسو راوړئ ګوره محترم ورونو په دې مسله باندې ان شاء الله دوی وایي کنه چې څلور ائمه دي او دې پسې بځي او کوم چرته دی هغه ادبا یو خلاف وکړه ګمراه دی ګوره زه د ائمه او 40 هم دا خبره پیش کوم چې ایمان یزيد و ينقص امام شافعي فرمایي چې ایمان قول وعمل يزيد وينقص ایمان سنم دی د قول نوم دی د عمل يزيد وينقص دا چې د معرفه آثار سنن کې د امام بيهقي نقل کړي ابو نعیم په حلته کې نقل کړي دی په بيهقي امام بيهقي چې نقل کړي نه هم جل کې نقل کړي ګوره امام شافعي رحمه الله دا خبره کړې چې ایمان یزيد و ينقص دا خبره چې دا امام احمد هم کړی دا امام احمد وی الايمان بعد افضل من بعد بعض ایمان د بعضو نه بری یزيد و ينقص کمیږي او زیاتیږي وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل ګور دا عمل ضروري دي چې ایمان لیکاونه دا ایمان به زیاتیږي چې عمل دی نو ایمان به کمیږي همداسې نقل دغه نه د سره د مزنی غوي چې د ابو زرعه هغه فرمایي چې الايمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص ایمان د زمون په نسبت سره عمل له قول له زیاتیږي کمیږي دا خبره محترم ورونو ټول محدثین او ټول شراح دا خبره کړي اجماع په دې خبره باندې نقل چې ایمان زیاتیږي امام بخاری رحم الله ډیر سلف دا خبر نقل کړي چې امام په دې خبره باندې چې ایمان زیاتیږي یحیی ابن سعید وی ما ادرکت احد من اصحابنا وی ما نه لاندې کړي یو صحابه ملګری زمونږه هغه به دا خبره وا یقولون الايمان يزيد وينقص ایمان به کمیږي او زیاتیږي یو قسم پس منګ ما حماس العلماء چې ما چې کوم ملګری دا خبر دې منګ چې ایمان نزيدږي وکاله كل من ادركت من الائمه كان يقولون دوی دا خبره بکوله الايمان قول وعمل يزيد وينقص امام مصنف امام عبد الرزاق فرمای صنعاني صاحب ويا فرمای ولقيت 62 شيوخا شيوخ ذكر منهم معمر واوزاعي وثوري ووليد بن قرش ويزيد بن صهيب حماد بن سلمة وحماد بن زيد سفيان بن عيينة شعب بن حرب وكيع بن جراح مالك بن انس وابو ليلى واسماعيل بن عياش ووليد بن مسلم كلهم يقولون طول بلا خبر والايمان قول وعمل يزيد وينقص ابو عبيده بن القاسم فرمي ودا تسميه دا من كان يقول الايمان ويزيد وينقص ويفسم اكثر من 130 رجلا من اهل العلم وطول بلا خبر كولا من الصحابه والصحابه وغيرهم طول بلا خبر كولا ثم قال هؤلاء كلهم يقولون الايمان يزيد وينقص ايمان زيتي وكميجي قول اهل السنه والمعمول به عندنا دا زمن په زمان دي امام احمد دا خبره کوي فرمای الايمان قول ويزيد وينقص
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد وينقص وبدي ما نسدي هذا ما اجتمع عليه سلف من العلماء بدي ما إجماع هذا مفتي سبورة قرآن سنة إجماع صحابة تابعين سچخي مفتي سب تاستي من بيشكو إمام بخاري فرمي ولقيت أكثر من 1000 رجلا من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ويو علماء ما نذي مندري هذا قول الإيمان كمي داكي زي يقول تولو بلا قول إمام ابن جرير رحمه الله فرمي أما القول في الإيمان هل قول وعمل ويزيد وينقص أما لا زيادة فيه ولا نقصان فإن صواب فيه قول من قال دا خبر يبقى حق دا قول وعمل يزيد وينقص زيتيجي ودا خبر دا الصحابون نقل الله دا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الله دا أهل دين إمام أبو حسن الأشعري فرمي ودي معني إجماع دا سو كأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ودا زيتيجي بإيمان دغه سره په عمل سره او ګناه سره کمزوري کیږي. محترم مفتي صاحب دې باره کې ابن بطال فرمای مذهب جماعة أهل السنة من السلف الأئمة وخالفها أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إمام ابن عبد البر فرمي أجمع الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اوله خبردار کوم چې شیخ صاحب سبس کتابونو حواله ختم شو، موبایل نه شروع شو. داسې چې ویل ټولې د موبایل نه ویل او نو ویډیو کې خیر ده خیر ده خیر ده زه جنجال نه کوم. د موبایل نه دی ویلي یو خبره ده چې ما تاسو ته ویلو چې د ایمان د پاره اجزا ذهني او اجزا خارجي و دغه جواب هم د سره رانه کو. دویم خبره دویم اعتراض ما په بل ترن کې تاسو نه کړو. زما د اعتراضونو جوابونه نه دي شي او سره ده نه چې ما کوم اسئله په تاسو کړی دی یو 30-35 پورې دی هغه بابا آدم تر دې دمه پورې چې ما سچا وخت نه تر کړی ان شاء الله مجاب به هم نکي. هغه خبر هم ده ما تاسو ته جی د تحریر کیندی او د سلم په حواله یو خبره وکړه چې کله مومن بهاب المنتهی لیکلی چې سبعتون دی او متعلقات ورسره دي، نو مومن بها سره د متعلقات نه غیر متناهی دي په مان د لا تقف عند حدین سره. آیا اوس په یو شی چې آغا لا تقف عند حدین دی ان په دې باندې زیادت څنګه متصور کېدی شي؟ آیا تصور د زیادت په دې کې څنګه ممکن دی؟ دوی اعتراضونه شول. دویمه خبره ده چې دی یزیدون ویخه یزید مضارع نه لکه تنون پر اوازه په کیسه نه ایجاد وش. خزه خیر کې دی چې دام د هغه پنځپیر شیخ شپ ته چا ویلی و دا اخیره کې په کې دانونی ثقيله و دراولې پالون نو هغه ویلی و دانونی جذباتي دي، نو کله کله نو جذباتي د وجه هم د سکې دی شي. نو خیر د شیخ په دې سره لانجه کوم خدای وکړه. باقي دا کوم حدیث چې پیش کړل مولوی صاحب ګوره انشراح الصدر زما به دغه جوابي یا چې کله د زاده لفظ راغلی نو الته کې به ایمانن هغه به تمیز واقع شوی د فاعل نه، نو مجازن به ایمان زیاتیږي یا به په اعتبار د انشراح صدر سره یا په اعتبار د مومن به سره هغه ټول یو کاته کې واچوه. هغه حدیث مفید نه دی راغلی. دویمه خبره دی وی چې اجماع ده. نو شیخ صاحب بل تن کې تاسو ماته د کتاب اجماع په چا کړی ده؟ اجماع باندې به ماته حواله پیش کوي. تاسو د موبایل لیول دوباره راول به ډیر مشکل او ان شاء الله پریوزي تاسو ته ځکه چې یو شی د موبایل نشي خلار شي تیر شي کنه او یا چراله مشکل به جوړي. تاسو ماته په او خو حواله چې اجماع د چا ده؟ اجماع د صحابه شته، د تابعین شته، تبع تابعین شته، ورسته اجماع. اوس په دې اجماع په کتابونو کې کتاب یو ته په موبایل څوک وي چې اجماع ده په هغه راغي منل ته به تیار نیم راغلي. بل دی وی د صحابو نه نقل دی چې ایمان یزيد و ينقص. یو صحابي نه ماته په صحیح روایت سره ثابت کړ چې په ينقص ټکي بکی په سلفو کې په سلف صالحینو کې ګور زما دي خبر ته وکړه په سلف صالحینو کې د یو قول ماته ثابت کا چې هغه ذکر کړی چې ایمان یزيد و ينقص روایت او خبر متواتر مشهوري غره. دا خبره بیا ساتي. د دې نه ورسته دا زما سره اوسو حوالجات را سړي ټیم څومره پاتې دي؟ 25 منټ وي. نه و زما ټرن کې څومره پاتې دي؟ ټرن کې 3 منټ. 3 دي. ښه زه تاسو جیو دا سو حواله پیش کوم چې ایمان څه کیږي. واوري جی دا ما سره جلالین شریف را سره دی بار کې نمبر اول څوک نمبر اول. ها دا وګورئ دا جلالین شریف زو خپل ادغه تزما دی فرمای و اذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا ای تصدیق زیاتای. دا خبره شو. دا فتح القدیر دا علامه شوکانی صاحب دی. دا خو پیژنې شیخ صاحب غنی ان شاء الله. علامه شوکانی رحمه الله په دویم نمبر جلد فتح القدیر کې فرمای قیلا المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. استاذ ذكر حواله مې درته درکړه
دی فرمایي چې ایمان شی واحد دی لا یزيد ولا ينقص هماغه زما خبره زره برامات کې چې جزء الذي لا يتجزا دی په دې کې تجزي نشته چې تجزي نشته په نفي او په انتفاع تجزي سره زیادت د مسلوب راغلی او باقیات سره د زیادت نصوص چې دی به مجازن بوي زیادت به مجازن راغلی او پاتې د ينقصو په دې باندې ستانه زه حواله غواړم چې ماته وخی دې ته تفسیری بغوی وای چې موږ ته معلم التنزيل وتوایو دا جیل نمبر 2 دی صفحه 229 صفحه کې فرمایي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اي تصديقا ويقينا په دې الفاظ سره ویلي بیا قيل ما زيادته د ایمان زیادت څه راغله قال اذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته د دې د ایمان زیادت سره چې ذکر وکړو مطلب د دې سره انشراح صدر به اعمالو کې زیادت راځي پادشو نفس ایمان تصدیق قلبي زیادت نه قبلي دا رسول قرآن دی کمنی او کنی منه خوند پاره تویم زما ډیر خوخ راغلی دریم جیل کې منطقي خبرې کوي دی په دریم جیل په 15مه صفحه کې ذکر کړی دي الفاظ واوره وې د ایمان دلته ایمان د مقولې د کیب نه دی ایمان د مقولې د کم نه دی او ډیر علما په دې کې سهو شوي وې د کمیت په اعتبار سره یعنی د زیادت نه مراد شدت او قوت دی نو په ایمان کې قوت او ذوب راځي او زیاتواله کمواله پکې نه راځي دا ورک ټوټل څومره پاتې خیر ده ما کو بغه په لګوزه 25 منټ صحیح شو 25 منټ بس وخت مطابق مفتی صاحب ویلي چې فلانه فایل مرفوع ویلي منصوب دی ویلي ګوره مفتی صاحب چې بحث شروع کړی دی نو د بحث پاول کې ویلي چې پایل او پایل نو ګوره زه په پایل باندې اعتراض نه کوم دا پایل نه مفتی صاحب ته دا فاعل وای نو چې ته فاعل وای نو فاعل ته ګوره هر ورځ چې ما اصلاح دې مقاغنه باندې ته غلط وای نو ګوره نو فاعل نه مفتی صاحب دا غلط کو حروف برابر کو دا کوم خبر نه چې مرفوع ویل منصوبات خبرې نه ګوره مفتی صاحب تاسو چې موږ دا به شروع دی دا موږ د منطق او د دې لپاره نه ناس نه عوام په دې منطق پوهیږي نه په سمانی پوهیږي ساده مسلمانان دي مفتی صاحب دا وایم کنه وای در کوم اسی وایم دا عوام لپاره چې عوام دي ذهن مخصوص چې عوام ووري څه دی خزو کی اگر چې مفتی صاحب تاسو یو کس راځي ما ته راشي چې مفتی صاحب ستاسو د ایمان متعلق څه خبره ده نو تاسو ته چې ایمان لا يزيد ولا ينقص نزيتي زوتم زيتي نو تاسو چې مفتی صاحب فعليك الدليل نو بس دليل براوري قال الله وقال رسول الله متواتر حديث بي يبا قراني نو څه پورې تاسو مفتی صاحب موږ نه متواتر حديث لیدلې نه درنه قران لیدلې هیڅ تاسو په دې مسله کې پیش کړی مفتی صاحب ګوره د عار خبره ده خفيان خبره په دې خبره کې تم یو طرف نه مدعي ځکه ستام دا دعوه د ایمان لا يزيد ولا ينقص مدعي من وجه انتبه ګوره دا تمایزات پیش کی ګوره مفتی صاحب ما وضاحت وکړ تاسو ویل چې په دې مسله باندې ماته دلیل پیش کړه چې لګي بخاري مسلم ابو داود چاو کې ټول خبره چې ایمان زیاتیږي کمیږي زیاتیږي ګوره د ابن مسعود دا دعا به تاسو ته موږ پیش کوو چې هغه به ویلي چې اللهم زدني ایمانا الله پاک ایمان مې زیات کړي څه معنا څه مې زیات کړي تاسو خو چې ایمان خو نفسي نوم دی د تصدیق نو دا څنګه زیات کړي کې زیادت راتلی شي بقول لستا چې په دې کې زیادت نشي راتلی نو ابن مسعود د دې شي مطالبه یا د شي د الله نه غوښته چې څنګه ممکنات نه دا خبره تاسو کمزور ده دا دې کې زیادت راتلی شي تاسو چې حواله پیش کوو چې اعمال او دا ګوره دا ایمان چې موږ مخکې په تعریفاتو کې دا خبره تیره شو چې دا نوم دی د اعمالو اقرار دی نوم دی د تصدیق دې ټول مجموعه ده چې ته مثال اعمال وکړې نو دغه صدر چې صدر د زړه دغه باندې به دغه اثر وکړي ستا په ایمان کې به حرکت راشي سیوا به شي بار بار د ضعف دې متعلق ما وضاحتونه کړي چې په ایمان کې ضعف او راتلی شي د صحابه او اقوال پیش کړي بل روایت زه پیش کوم بل سند باندې دا د ابن ابي شيبه زه پیش کوم دغه وای دا سليمان نقل کوي عطا بن يسارنا او یا براه هم تراغي موږ ته چې راځي ایمان نور په الله باندې وي موږ ته چې موږ مؤمنان نه او ولسنا بمؤمنين پرستاسو خبرې ته درځي موږ مؤمنان نه یو نو تاسو وایئ چې په دې تصدیق کې دې کې زیادت نشي راتلی اوس ګور دا ورته وایي څه جواب ورکوي ولې مؤمنان یو ولکن نذكر الله الله به یاد کړو فنزداد ایمانا دې ذکر سره به خپل ایمان زیات کړو ګوره مفتی صاحب دا خو تاسو ډېره د بدیهیاتو نم خلاف خبره کوي زما اوس ته ایمان به د ابوبکر لهم په شان دي نه
زما او ستا ایمان دی ابوبکر لنو په شان دي نشي کېدلی. بل روایت زه پیش کوم د دغه د عبدالعزیز هماغه سند جدا دی. تاسو وایئ چې مفتي صاحب دا ما د 2 کتابونه د دغه نه مې ابن بطه نه مې یو سند پیش کړی، دا د ابن ابي شیبه نه په بل سند باندې دا خبر د عمر بن عبدالعزیز پیش کوم. هغه کتاب لیکلی چې ایمان نوم دی د بعضې شرایعو د بعضې فرایضو من استکمل الايمان، چا چې په دې باندې عمل وکړي ایمان مکمل دی. ښه ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، او په دې باندې چې عمل ونه کړي ایمان مکمل دی. بقول لستاسو که چېرته نوم د ایمان صرف دا تصدیق وای نو لکه تصدیق خو د صحابه یا د تابعینو دا و، نو په دې کې څنګه هغه عمر بن عبدالعزیز ورته وایي چې لکه که دې باندې مراتب ونه کړو نو ستاسو د ایمان به مکمل ني. نبي صلی الله علیه وسلم وایي په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د غوره ایمان والا هغه دی یا د پوره ایمان والا هغه دی چې هغه خلق ښي برابر وي. ګوره نو چې چا خلق برابر نه څه ایمان پکې بالکل شته نه، بد اخلاقه کافر دی نه. هغه ایمان چې هغه اعلی درجه، ځکه په ایمان کې مراتب دي، مختلف مراتب دي. هغه مرتبه چې ته په جنت الفردوس اصلي، هغه مرتبه چې ستا په درجې د جګیږي په جنت کې، هغه مرتبه چې نفس دخول په جنت ته کې، هغه مرتبه چې جهنم کې به بروزي. هغه ایمان په دې کې نشته چې په دې په جنت ته داخل شي او درجې به جګی شي. نبی صلی الله علیه وسلم چې نفي کوي چې ور چا کې چې اخلاق نه معلومیږي دی نه چې دا ایمان خپل مراتب لري. زما او ستا او د ابوبکر نو ایمان یو شان دی نه دی. معنی ته اقرار وکړه مفتي صاحب دا ووایي چې ستا او د ابوبکر له ایمان یو شان دی. دا خبره ته وکړه یا ستا د عمر له ایمان چې دا یو شان دی. دا نشي ویلی ځکه زمونږ او ستا د هغه په ایمان کې ځمکه اسمان فرق و. دا خبره د نبي صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث نه معلومیږي. و یو بقر غالبا و هغه باندې یو کسور بخاري غالبا روایت دی، هغه ویزه الله پاک دې دپاره نه پیدا کړی. نو په دې خبره باندې زه ایمان لرم ابوبکر له نومرلي. ولې نبي صلی الله علیه وسلم ته معلوم و چې ابوبکر ته چې زما خبره پیښ شوې ده، وایي زما خبره چې هغه ته پیښ شوې ده هغه پکې شک نه یې کړی. څه معنا ده؟ ګوره نبي صلی الله علیه وسلم د هغه په ایمان باندې دومره چې ایمان کې مختلف مراتب وي، هر چا ایمان یو شان دی نه. ټیم به زیاتوئ زما خو ډېر کتابونه پاتې دي شیخ صاحب. ها بسم الله الرحمن الرحیم غوږ کړئ خبرې ته. شیخ صاحب سر زما خبره شروع وه د مسلم شریف حدیث ذکر کړو، هغه ما تاسو ته ویل چې هغه د قوت په باره کې دی او د ذوق په باره کې دا نه دی چې ګنې کمیږي او زیاتېږي. دویم چې منطق به نه ویم، منطق په تن درولزه. د ابن مسعود صاحب روایت دی ذکر کو شیخ صاحب، هغه کې ته وګوره زیدنا ایمانن راغلی که نه بیا منصوب دی. فاعل داسې ځای کې ما ته وکړی و چې ایمان زیاتېږي، هلته کې خو ګوره ضربه زیدون که نه فاعل خو مرفوع نو چې ترجمه ته وایي چې ایمان زیاتېږي نو دلته منصوب ولې راغلی دی. زه بار دا خبره کوم. ورپسې په دویم حدیث کې هم د ایمانن بیا منصوب راغلی نو څنګه زیات شو؟ او دی وایي دا داسې صراحتن مې درته ذکر کړو، زه وایم صراحتن دې ذکر کړل خو ایمان نه زیاتېږي. ایمان کو چرته کې زیادت د ایمان نو زاد ایمانهم به ویلې وي. ته ما ته قرآن کې شیخ صاحب ما وختي نه ته وي یو نص راته خوستی شي په هغه کې چې راغلي چې زاد ایمانهم، یا په حدیث کې راته خوستلی شي. به زما اوس اخرنۍ خبرې دي، کتابونه راته ټول پاتې دي. زه مې دا توندي چې کوم جلدي چې کوم کتابونه رانه غوڼ پاتې شولو. یو راته په حدیثو کې وښی وه، یا راته په قرآن کریم کې یو داسې نص وښی وه چې په احادیثو کې خبرې متواترې یا مشهوري چې زاد ایمانهم، یا راته داسې په قرآن کریم کې وښی چې زاد ایمانهم. به زه به ستا خبره ومنم. او بیا که دا لاول خو دا چې زه ستا سره لاول منم نه چې دا روایت ټول صحیح دي، بعضې منقطع دي بعضې دي کو بالفرض والمحال په طریقه د ارخاء العنان سره مسلم کم نو بیا به وګورې زیادت دا اوسنۍ زیادت بنی مراد دا په اعتبار د مامزه او ما سبقه سره به مراد اخلي. ګورئ ځکه چې شیخ صاحب ګردا ډېره بیکاره خبره راغلی. ته چې وایې ایمان زیاتېږي نو په اعتبار څه نزول د وحي کې نوی آیات راځي ایمان به دې به زیاتېږي. د دې څه مطلب دی؟ ګوره موږ خاصې وایو چې زیاتېږي او کمیږي. یو سړی دی ګوره که په دې تصدیق کې د تردد وکړو ګوره د کفر خطره ده. بحرایه کې ابن نجیم په د کفر پتو ورکړي. دا ما کتاب دی بیګا مې پروسټیټ کو زیادت الایمان و نقصانه و حکم الاستثناء فيه. دې باندې دا کتاب لیکل شوی دا مې پروسټیټ کو هم ستاسو دپاره. که تاسو په دې کې تردد کوئ ګوره بیا په ایمان کې شک ګڼم. دا وګوره یا ساته. باقي دی وایي چې ولې ستا او د ابوبکر صاحب ایمان برابر دی. بالکل زه دې قایل یم چې په نفس تصدیق کې کل مؤمنان متساوي دي او برابر دي. د ابوبکر صاحب د خپل خاورې ته هم زه نشم ورتللی، د هغو اعمال قوي راغلي دي، د هغو ناسته پاسته زموږ وخت کې ډېر فرق دی. خو نفس ایمان تصدیق قلبي دی ازمان دی د هغې هم دی او د هغو دا قوي نه اقوى الاقوا دی. د هغو ایمانونه اقوى الاقوا نه کبره مرتبه هغې هم ورله ورکړه. زما پې دغه نشته. خبر حال اوس جي یو څو خبرې ته نور ښیم.
چې نفس ایمان نه زیاتېږي. ګورې او شیخ صاحب خیر دی داسې یو په اخره کې یوه حواله پیش کړه چې نفس ایمان زیاتېږي، یعنې په اعتبار د مامضات سره نه، په اعتبار د انشراح الصدر سره نه. دا شرح اصول اعتقاد اهل سنت والجماعت دوباره بیا ویم دلته کې ګوره دی وایي ما زیادته و نقصان وي قال اذا ذکرنا الله وحمدنا وسبحانه فذلك زیادته، زیادت هم دقه مراد دی. دا مجموع الفتاوی د حافظ ابن تیمیه صاحب دا خو به منې کړي انشاءالله ډېر ښه سړی دی چې په دې مجموع الفتاوی کې دا هم لیکلي چې مړ لیدل هم کوي مړ اورېدل هم کوي. دا دې کتلي ښه جی ښه په هغې هسې وایم هم تاسو وایي دا موږ منو که نه خو رښتیا یې نه منئ. دی وایي منو خو رښتیا یې نه منئ. ښه دا وروسته خبره کوو بیا ټیم نه خرابېږي. ښه دی فرمایي دا مجموع الفتاوی څلورم جلد دی 162 صفحه کې فرمایي وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم. ګوره اصل نفس ایمان نه یادې زیادت چې په کوم شي کې راځي جدا شی راغلی دی. دا التفسیر لعلوم التنزيل د علامه غرناطي رحمه الله تفسیر دی جلد نمبر 1 دی کې دی فرمایي زادتهم ایمان ای قویه تصدیقهم و یقینهم زیاتیږي نه قوي کیږي. ښه د مقولې د کیف نه دی شیخ صاحب دا یو خبره خیر زما ومنه کړ دا د مقولې د کیف نه دی او کتب چې نه دی یو حواله د پیش کا د اصعب کتاب نه داسې کتاب چې څوک هم نه مني زه سره منم دې ته خطیب شربینی ورته موږ وایو جلد نمبر 1 کې فرمایي صفحه 634 نمبر صفحه کې فرمایي دی فرمایي وان للایمان زیادة و نقصان قیل ما پما زیادت و نقصان فقال اذا ذکرنا الله وحمدناه. ګوره په اعتبار د اعمالو سره زیات نفس ایمان نه زیاتېږي. زما استاد مدعا اصل خبره چې ایمان کې زیادت نه راځي چې زیاتېږي په مومن بها کې په ما تقدمه کې او اوس وخت کې انشراح الصدر راځي. دا چا لیکلي چې انشراح الصدر راځي؟ نه یو حواله خو خیر دا لږ زیات ښه دا در کوم ښه پاتې دی مې ټیم پاتې دی پاتې ښه دا شرح د بابرتي د علامه بابرتي دوه شرحې دي دی په عقیده طحاویه باندې کړي په دې کې په بحث نمبر صفحه کې فرمایي وهذا يدل على ان اصل الايمان لا يزيد ولا ينقص والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن. د دې لاندې به ذکر کوي چې ایمان څه شی دی واصل الايمان هو الايمان بالله. د دې لاندې ذکر کوي وهذا يدل على أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن أصله هو التصديق بجميع ما يجب الإيمان به وذلك لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. والزيادة الواردة في الإيمان في قوله تعالى زادتهم إيمانا وفي قول لازدادوا إيمانا وغيرها محمولة على الزيادة في ثمرات الإيمان بالأعمال الصالحة. دايات سادي أعمال صالحة وإشراق زيتيجي شرق القدس كم انشراح زيادتيجي نفس ایمان کې نه راځي. لا لأن المراد به الزيادة في اصل الايمان. دیني دا جمله دې فرمایي لا لأن المراد به الزيادة في اصل الايمان. په اصل ایمان کې زیادت نه راځي. بس یو نه یو خبره کوم مشوره کوم ما ته وکړه دا خبره سخت ونه رسیدله زه کو تاسو په اجازه ګورزه ما ته د اول ورځ نه ویلي زما تاسو خبره په اتفاق باندې ها زه وایم که سینما ګرنټ ځای ته کو خبره نو تاسو دا بس نه دې کې 15 منټ خو زما مخ جوړیږي وره رحیم مولانا یا مثلا شیخ صاحب سره یوم دومره به وکړو کنه چې یو بل ته جواب نه ورکړو بس ختم شو ما ته وکړو خو دې یو څو خبرې به چې زه کوم ابا زما موقع هغه کې بس تاسو کار نه لکه دا چې باندې چې به دې خبرې دین دي خو زمانه د دې لکه مطلب دې وضاحت وزکو دغه نه اضافي نه بیا اصول فرضي راځي بیا که تا خبرې کوي هغه به جواب کوم کتاو دغه نه ختم شو ما ستاپ بیا دا یو مې سبا شیخ صاحب ګوره خبره ورانه ده دسی به وکړو زه به خبرې وکم چې په کوم ځستا اعتراض بس تو کزه مفتي صاحب ګور د خبرې و د خبرې مفتي صاحب د خبرې روزي پنځ مال راکې نه کته خبرې وکي به بس کوم ډیر وګړي خبره ختم شو تاسو شیخ به 15 منټه خبرې وکړه ورته مایک ورته هغه مایک ورته زما استاد ولا دا یو نیم خبره نه شیخ صاحب مفتي صاحب نه یو څو بخیر شیخ صاحب ما ته وښه رحم مولانا دې وکی خیر دی بیا تاسو خپل کې کوي ټیک ده ډیر نه له 15 منټه به یو بل ور کو زما خبره ګوره پوره نه سهیلا مفتي صاحب تاسو کومای زه خبرې کوم دې تم تاو کدل تم تاو کچ ټول پکې راځي کتاب نه وایم کتاب کټ کې سٹاپ کې سر نه شروع کړ